السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو نن سره یو درناکه واقعه شریکوم. په افغانستان کې د یو ماشوم په مدرسه کې د سربندي وه او په هغه د سربندۍ په اجتماع باندې ظالمې دهشتګرد امریکې حمله وکړه او هغه ماشوم پکې هم شهید شو. نو زه تاسو ته د هغه ماشوم د مور جذبات تاسو باندې اورم چې د هغه ماشوم د مور جذبات څه او بله خبره دا چې دا ماشوم یتیم هم و، د مور ایکې او اکلوته زوی و او یتیم هم و، پلار یې هم شهید شوی و. تاسو دغه ماشوم د مور هغه جذبه د دې مولانا صاحب نه واورئ چې دا یتیم ماشوم د مور څه جذبه وه. قاریان حافظان ناتخوانان رالل په دغه طالبانو کې یو طالب دی چې داغه پلار شهید شوی مخکې یتیم دی، نور رونه نشته، د مور او پلار اکلوتا بچه یو بچی دی، یتیم بچی دی، پلار وفات دی، مور کونډه ده. سوچ کوي پښتنو، سوچ سره کینې، توجه سره کینې او دا واقعیت ته ځکه بیانوم چې تاسو ته د خپل بچو نن قدر معلوم شي، نن د خپل خوشحالي دوبالا شي، لګه زیاته شي، لګه مزه دل درکې. هغه طالب جان چې یتیم دی، پلار شهید شوی، مور کونډه ده، دغه د سربندۍ ته چې 3 ورځې ټیم پاتې شو، نو د طالب جان مور ته ټلیفون وکړ. پر اوسکنه خبره کوم، 20 کال او 30 کال مخکې نه یادوم، پر اوسکنه خبره کوم، مور ته ټلیفون کړی، هغه ټلیفون هم شتم پر ریکارډ باندې موجود. مور ته وای ای بیبي تا چې زه کم ارمانونو د پاره مدرسې ته را لېږلی یم چې زما بچی به حافظ کیږي او قاری کیږي به، ای بیبي ای مورې ما 3 ورځې پس زما دستاربندي د ما د قرآن ختم کړی دی، ستا ارمانونه پوره شوي، زما د شهید پلار دا ارمانو چې زوی به مې قاری کیږي او حافظ کیږي به، ای مورې ارمانم پوره شو، 3 ورځې پس به انشاءالله زمنګ مدرسه کې دستاربندي ختمونه بکیږي، سندونه برا کوي، پټکی براله پسر تړي او دعاګانې بکي او بیا بدرزو. هغه مور ورته وای ای زویا وای زما خو ډیر لوی ارمانونه وو، ستا د پلارم دا ډیر لوی ارمان و چې ته به قاری کیږي او حافظ کیږي به. ای زویا ته به کور ته لږ راشې، ما دله یوه جوړه جامې کړي دي، نوې جامې دا مې دله ګنډلې دي او دا به د دستربندۍ د ختم په ورځ واچې. او ای زویا چې په کومه ورځ ستا دستربندي وشي ته راځې، ستا ترور مې خبره کړې ده، ترور به دله راځي، چاچي به دله راځي، مامي به دله راځي، د کلي خلک مې خبر کړي دي. ای بچیه چې ته څنګه راشي کلي ته، لومبی به ادیرې ته ځو، د کور د تلو نه مخکې به ستا د پلار قبر ته حاضري کوم او ستا پلار ته به تا ور مخکې کوم چې ای خاونده، ای شهید خاونده، ستا یتیم بچي ستا د زړه ارمان پوره که او هغه ختم د قرآن هغه حفظ پوره که، نن کور ته را روان دی. ای شهید خاونده ستا ارمانونه پوره شو، مبارک دی شه. دا یتیم بچی ورته په موبایل وای مور ته ای بیبي ما په دې زړو جامو کې حفظ کړی دی، ما په ځمکه ناسته کړې ده، ما تکلیفونه کړي دي، ما خوارې کړي، ما شوګیرې کړي، دا زړې جامې به ځان له ووینځم او دا به پاکې صفاکم. 3 ورځې مې دستربندۍ ته پاتې دي، کور ته لا نه درځم. 3 ورځې پس چې زه په دې جامو کې دستربندي وکم او مالا استاد پټکی را پسر کی، زما دستربندي وشي، مالا سند راکی، زما ختم وشي او ما ته دعا وکي. نو ای بیبي زبا کور ته درځم، چاچی خبر کا، مامی خبر کا، رشتہ دار خبر کا، زه چې کور ته درشم ای مورې زستانه ګورې 4 مبارکیانې غواړم. یوه مبارکي به ماله زما د پټکي راکې، ځکه چې دا مې د الله د کلام په ختم او دا مې د ختم د حفظ القرآن پټکې په سر کړې. یوه مبارکي به ماله زما د سند راکې، ماله استاد شهادت او سند راکې. او یوه مبارکي به ماله ای بیبي زما د
حفظ د سفر د اختتام د پوره کېدو راکې او یو مبارکي به مال هغه جامع چې تا مال غندلې دي ابراکی او هغه په دقه روز باندې واچوم زما د جوړې مبارکي براکي دا مور او دا بچي په ټلیفون لګیا دي خبرې کوي حتی دا چې دا بچي ورته وی چې بیبي صرف دومره انتظار وکړه درې ورځې دي درې ورځې پس بدرشم جامع را له اسری کا خیسه پای کې دا خلک خبر کا زب درزم ډیره خد زوی چې ته خوشاله زه خوشاله یم دغه درې ورځې تیرې شوې پښتنو سوچ کوي د دستربندې ورځ رااله عوام راجم شو علما راجم شو قاریان رالل مفتیان رالل شيوخ حدیث رالل غنه غونه جوړ شو د پروګرام آغاز شو د تلاوت قران حکیم نه ناتخوان صاحب ناتوي مقرر بیان وک ختمونه وشو ای زمارونو چې کله ختم وشو دستربندي او شو پټکی پسر شو سندونه ورکړل دغه وخت کې بدبختی امریکای يهوديانو هلیکاپټر راولې انګريزانو او په دغه ګولالو طالبانو باندې بمباری وکړه عالمان شهیدان شو قاریان شهیدان شو شيوخ د احادیث شهیدان شو قرآن حکیم شهید شو بخاری پانه ده مشکات شریف په ګولو لګیدل په چرو لګیدل سپارا په وینو سرا طالب جان په وینو سر هاي سخت وینه بهيږي سپینګری پکې شهیدان ګلالي ماشومان شهیدان جوانان شهیدان عالمان شهیدان قاریان او حافظان شهیدان او یو پکې دقه ګلاله یتیم ماشوم د مور پلار دقه یو بچي دا مور سره چې خبرې کولې دیم پکې شهید شو اے دا دستربندې په ورځ خلکو انتظار کو چې حافظان کورونو تر روان دي د دې ګلالو ماشومان مور به انتظار کوي پلار به انتظار کوي رشتہ دار انتظار کوي د قشان انتظار یغوي تکو چې اوس به حافظ سے برازي اوس به قاری سے برازي اوس به داغه پسر باندې یو بهترین پټکه یو دستار به پسروي سند به پلاسو کوي طالب جان براشي آی دغه خبر کور تراغه چې مدرسه باندې بمباری وشوه هر طرف ته چغې دي د وخت اسمان په د جاړي فرشتي او پیریان په د جړا کوي د چا زړه چې د کانی نه سخته په د جاړي ته جړا کوي هر طرف ته اوخ کې بهيږي ویني بهيږي سیلابونه روان دي مور پته مده چې حافظ برازي او حافظ په کټ کې راوړو زخمی بدن کوړته کلی تیر روان کړي لاسو سره یو ځای کې پروت ته خپې بل ځای پرتی د حافظ دغه یتیم بچی بدن ټول په وینو سوري کور تر ادنک کلی دا پیغام راغی اغه لیونه مور دغه د چر اور رسیدله او په کوسه کې ولاړه ده او شهید بچي دغه یو بچي دغه حافظ بچي ول راوړ او په کوسه کې ورته کې خود او د مور ول رااله او د شهید بچی سره د کټ نه لیونه غیر چر پیرته ویږي رالا ورته ودرې دا وي اے حافظه اے یتیم بچیا لومبه د سم مبارکي درکم دا خو وی مال بسلور مبارک راکې تا وی مال بس پټکی مبارکي راکې تا وی مال بس سند مبارکي راکې مال بس دستر باندې مبارکي راکې ما خو تعالی جامع جوړی کړی دي از ویغه جامع مصری کړی دي داغه مبارکي تا غوښتا اے بچیا د سم مبارکي اول درکم د پټکی مبارکي درکم د سند مبارکي درکم کده ختم مبارکي درکم که هغه جامع دي دا چاته واچوم ایزویا ارس رستو پرېدا ټولونه اول د شهادت مبارکي درکم پښتنو دغه مور په زړه بس تیریږي دغه ترور په زړه بس تیریږي دغه چاچی او مامي په زړه بس تیریږي دا الله په ذات قسم د بچو قدر دا غینه تاسو کوي الحمدلله دغه مجاهدین او دغه علماء قربانیان وي نن د افغانستان پزمکه باندې امارت اسلامی او دغه علماء دغه حفاظ دغه اسلامی نظام د هغه قربانو برکت ته د طالب جان ټول شپه لګي رب انی مغلوب فانتصر ارت شپه الله تسوالونه کوي د قوم د پاره دعاګانې غواړي يهود او
نسوارا تعالی مدرسه نه جوړي ورانه دلا تعالی جمعه نه جوړي جمعه دلا ورانه تعالی قاری شهید کئ زما شیخ سمیع الحق په وینو لطپت اولېګا زما شیخ حسن جانی ګلمن اولېګا په کوم حال کې الله تور مخامخ شو زما حافظ قاری سلطان مفتی سلطان صاحب دا اوس چې په دې مومندو کې دا کم قاری صاحب شهید شو قاری الیاس صاحب باجوړ کې زما علما خوده شهیدان کئ زما حافظان او زما شيوخ شهیدان کئ زما مدرسه رواني زما جمعه رواني اے پښتنو عزم وکي غیرت وکي يهود به رواني او يهود به مخالفت کئ قیدانیان به مخالفت کئ ان شاء الله پخپل مټو پخپل مال او پخپل سربا مدرسه آبادو بکنه با آبادو